یو کس دی هغه باندې د چا قرض پیسې دي او اوس چې د چا پیسې دي پې دا کس وایي چې زه دې کس ته دا پیسې دا قرض ورته زکات کې معاف کوم نو آیا د دې کس زکات دې سره ادا کیږي که نه نو دا یاد ساتئ زکات کې اهم شیز هغه قبضه ده او نیت دی نو که تا یو کس له قرض پیسې ورکړي دي او هغه سره هغه پیسې موجود دی او ته ورته چې بس کمه قرضه ده هغه تا ته په زکات کې معاف شو نو دې سره زکات ادا نه شو د دې طریقه به څه وي ته به داسې وکړي پیسې به خپلې راواخلې اوس هغه سره ته پیسې هم نشته اول خو دا طریقه چې هغه تا له قرض درکړي بیا ته ولې زکات کې ورکړه خو ته هغه سره اوس پیسې نشته ځکه خو ورته معاف کوم نو بیا به ته داسې وکړي چې خپلې پیسې به راواخلې زکات نیت به وکړي او هغه کس له به یې ورکړي چې هغه له دې ورکړي بس هغه ته به هلکه زما قرضه راکړه چې نه یې درکوي په زور هم ته اوس اخیستی شي چې هلکه صاحبه زما دا قرضه راکړه راته خو لیکن دا نشته چې ته ورته وایې چې یاره زکات تا ته بس دا کمې قرضه وه دا زکات کې معاف شو بعضې کس وایي یاره زه خو پېښور کې یم او بل کس کراچۍ کې دی نو هغه ته به اوس څنګه قبضه کومه نو د هغې طریقه دا ده ته به کراچۍ کې یو بل کس ترنګ وکړي یو کس ته به ووایي چې ته زما سایډ نه وکیل شه او زما سایډ نه داسې وکړه دې سړي ته زکات ورکړه هغه به ستا طرف نه هغه ته زکات ورکړي او بیا به هغه طرف نه هغه نه چې کوم دی دغه پیسې زکات والا پیسې چې کومې ورکړي هغه پې قبضه وکړل د هغه شوې بس چې د هغه شوې اوس به هغه ته وایي چې هلکه د فلاني سړي هغه قرضه راکړه نو هغه نه به هغه پیسې واپس راواخلي په دې طریقې سره هم زکات ادا کېږي خو که دا خبره کول چې د سره زما قرضه ده او بس د سره خو اوس پیسې نشته کوم ځای نه واخلم هلکه هغه مې درته زکات کې پرېښودلې نو دې سره زکات نه ادا کېږي